خدای ولی یو منی دلیل لري ما به وینا نو دا یاد لره چې خدای څوک یو منی او دلیل ورسره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بسته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بسته کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال را لکه هغه ورځ د قادیانانو یو کتاب ماته چارا باغی کی حوالی ورکړی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چه ده دا حدیث غلط ده پیغمبر دا نه دی ویلی چې ما نرستو بل پیغمبر نه او حواله ورکړی ده په تفسیر دور منصور باندې تفسیر دور منصور صف فلان دا کتاب ما دلته یو سړی را ما هغه حواله چې وا په تفسیر دور منصور کې وکړه نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشہ دی چې تفسیر دور منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي نو ما وې چې دا ظلم په دې ملک دا د حکومت ته چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازه ورکړل شي سره د دې چې ستاسو د ملک صدر چي دی کتا سوداغه تقریر اوریدلې الصلاة والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نو تا خدای په دغه کاغوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختدی او چکونه لګئی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لګام نشي اچولې اوس کومګ دغه خلاف څوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امن عامه د خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای ما او د قادیانی دغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازه ورکړي نو هغه کتاب ما سره پروت ته دغه ټوله حواله زګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګور خدای یو مې وکړه تفسیر دور منصور باندې چالت دې څه شي